دا زبویم حدیث وګورئ د نبی هم چې حسادرم د زمزم په وبو شوی بالکل دین علماء معلومه چې د زمزم د وبو نه قیمت دی بجنت کې نشته ځکه د عقیده شخص صدر لپاره ټول سامان جنت کراوړو او په زمزم استعمال شوی نو که حوض کوثر د دین افضل وي بیا باید د حوض کوثر به راوړي د جنت نه بهتر یو بدی ښه مخکې دا قال حديث رازي يونس مدار سند دي هذا زهري نقل به قال اخبرنا علي بن حسين بن علي دا علي بن حسين دي وزين العابدين وي فكربلاء كده يوم اشوف جم دي پاتې شوی دا ټول نو شوی دي انا قال كده خپل پلا حسين بن علي دي حسين بن علي اخبره خبر ورقي علي بن حسين ترى ان عليا قال ما تفكر علي ويلي بس علي سے ما تسويلي قال كانت في شارب لما يوقوا شارب اغيو في توي غټ قبلري شارب اغيو في توي غټ قبلري سربيو فيها كانت لما لپاره شارب یو غټ قب ولا قوا من نصيب ذي زما من المكان مصدر من غنیمت يوم بدر دې بندې مناسبت سبب شو علي بدري دې مبارزه کړي د مخ کې تیر شوی دی او غنیمت ورته یو خام ملاو دا یو قوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لما تفعل من ذكره مما اغنى افاء الله عليه من الخمس فخمسنا مما اغنى افاء الله عليه افاء الله له في پیغمبر علیہ السلام الله کوم غنیمت ورکړو د خمسنا خمس دې دا با مولانا سیلو د پیغمبر په اختیار نو په کتاب الجهاد کی تفصیل راځي التبوي لنا كتاب الجهاد جلد اول کې برازي التب تفصیل کو واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل دا مصارف ورطام الله قولي بلا خمس د غنیمت پر اثر نه واخلي او په دې خمس مصارف څوک دي یو په قربا د نبی رسول الله نو خمس دې د سر نه واغښت نو په قرباو کې علي قریبو ناغله په یو قضیاتي ورکا دې له معلومیږي چې د غنیمت دا حکم او دا خمس جداواله دا په بدر کې مقرر دي بدر کې نازل ابو عبیده وینا بدر کې دا حکم نو دې نه معلوم چې بدر کې نازل واعلموا انما غنمتم من شيء مولانا سیدی کی برازی چې دا خمس بل سر نه وباسي او کنا چې چا د من قتل قتیلا فلو سلبوا بدلرګه هغه کې خمس تک نشتا وغیرہ دا ټول احکام کتاب الجهاد شرط مخکره وعطاني مما اغنى افاء الله له جل ولك ما في ورکړي وا من بیان دما افاء الجهاد خمس دې وعطاني مما خمسنا عطاني مما خمسنا افاء الله عليه له يوم اذن فرض بدل دو قانش فلما ارد جمعرا دولر اصلي چې وادو کوم د فاطمه سره او پرون ویلو چې د واده نه تعبیر په بنا سره کېږي یا د وادو کوم د فاطمه بنت النبي صلی الله علیه وسلم سره واده کوم وعدتما وعده یو سړي سواق سره او وعد يواعد مواعده الباب مفاعله جانبين ناراضي یعنی ما واده او واده په ترازم با او سواق درګر تویل کېږي تایغه هغه مزاج سره مرګري کو چلا چې کلار شو غرونو ته ځنګل ته ازخر لرو ازخر سرګړي ته وي پیژنې څه ته وي ازخر زمون په دې جمعهتونو کې دا نره نره غیا چې خلک دې جمعه کې دې بروازه ورته وي سرګړي ورته وي نو ما وی دا برولو زرګر میدان سره د کمرګري چې زرګرات دې بلدو هغه بتا په دې خپل دکانونو کې سوځاولا دکانونو کې به سوځاولا نو ما ځکه وی چې دا برولو او په سواغینو باندې برخرس کو نو زماله لګي پیسې به وشي او څه بلد تاسو اصل نو له مرګري شي نو واته د فاطمی ولیمه کې بلا پیسې ولګو سواق اصل کې زرګر تا وي او حداد فینګر لور تا وي حداد چاته ویل کېږي فینګر لور تا وي او سواق هغه چې زرو کار کوي او اطلاق د سواق بیا په حداد کې مجازا مخکې
وعدتو وعده مې وکړ یو سړي سره چې هغه زرګرو په بنو قینقاع قبیله کې ان یرتحل چې ما سره لاړ شي دې مې لکه منتخب کړي ترکړي راوړو بلدو دې بلا په خپل دوکانونو کې سوځاوه فنأتي مبراتلو کې په خیر مبارک اراده نو در ابيعه الى بقره من السواقي تبع فصله کې من راضي فسواغینو مرادنا زرګران دي یا انګران دي فنستعيذكم بامداد حاصل او زما خاندان به بلغ پیسو به د ابيعنا معلومي چې سامان دال کنا به دې سامان تراجه کوما ضمن المذکور دي په وليمه درول زما رواده زما کې اورت نظر زیارتون اورت نه مراد پتا نشي واده مراد هغه کې وليمه ور مسئولیت د وليمه او وليمه لپاره محنت کول دام ثابت شو او سرګړې راوړل دا برازي ان شاء الله تاسو لا چې کوم غیاګانې په اراضي مملوکو کې دي او خود په خود زرغونې دي نو هغه مباح دي الناس شرکاء فی السلام غیر مملوک خو پرې د مملوک از مکه کې دا کومه غیاګانې دي او کومه غیاګانې چې دا قدرتي زرغونې شوی چا کړې دي او غیر محرز چې محرز کړي نبی هغه کې ټول خلک شریک دي دا چې په پټی دي دا سره وته دی ولی متعودي دا په دې حال کې ما جمع کول شارفین دي نو اضافه دي شوی دی تا نو د دې متکلم له اضافه توجه نه حذف شوی دی دا په دواړو خانو لپاره د جمع کول من الاقطاب چې بل خطب د کته دا وایي کله پیژنې چې په ساوي د پاسه اچي دا ما دا باري خوب نشي کتا والغرائر بوجود او غیره بوجه تا وایي په بوجو کې به سرګړې شو والحباب نفسه چې باغ یو طلبه دا میرا جمع کول اقطاب کته غرائر بوجه اورته او دوار او دما مناقضان املاک دی اناقض او املاک ته وایي الى جنب واد حجره دی او رجل د انصار یو انصاری د کوټه خواط املاک دی نو ما وقانه سندونه به تړلې دی فعقال باندې او مې جوړه کړه تا مت سامان یې ځکه چې بس حتى جماعتو ما جمع الذي جمعت اغت ما جمع الذي اردت جمعه الذي جمعت الذي اردت جمعه فاذا كرالما وما انا الملاقي دخل شارفين ترى قد اجبت اسنمتهما قبان تفريشوي د دوالو خانونه په جون قبان پريشوي قوان شوتو او بقرت خواطرهما او زخمی شوی لیدلی دې د دوالو بقر تم بقر دغه چې زمکه شلوي بقرت لیدلی دې تشي پیژنې کنه دا دې نشي لیدلی د دوالو واخذ او اغشتل شوی من اکبارهما د جګرونو د دوالو نه دې دې وکړي شوی دي قبانن پرې شوی دي او دې دې وکړي شوی دي مړې پرتی دي انسان فلم املک قابل میونه کړ پستر غو باندې او جمع جلال پستر غو قابو دا چې جلا را ده ولې ظلم شوی دی او بل مالم ضایع شو ظلم مو چې مالم ضایع شو اله چې کلمه اولین دا منظر قلت ما تقول من فعل هذا تا چا کړی دی من فعل هذا دا کار چا کړی دی نو قالوا اخي خلق راته وی چانه چې تاسو کو فعله حمزه بن عبد المطلب دا خو دې سره کړی دی حمزه کړی دی وهو او حمزه چې په هذا البيت فدا کوټه کې دی مقامت کور کې دی په شرب جبد شارب دی په جماعت الشاربین کې دی جماعت الشاربین په جماعت الشاربین جماعت الشاربین د خمر کې ناس هغه خمر لا جائز على الشبل من الانصار عنده قينه وصر يوم مغنيه د وینزا یو قینه دی وینزا مغنيه دا او اصحاب عنده اصحابه بیگه په خبره اغي شراب کلی دي او وینځ لګیا دا د سندره وای او بکلې کړي وهو لا حمزه في هذا البيت په کوټه کې یا په کور کې په شربین په شاربین او په جماعت شاربین او من جماعت شاربین بیان جهان بار دي عنده ور سره او مختینه دی او مغنیه دا او اصحاب حمزه عنده واصحابه فقالوا بي في غناها قالوا دوی اصل کې دی جنې ویلې دا سندره او چې د دې په مشوره ویلې دا دوی ګډا ولا ځان دوی په ګډاول خو نه خو دوی په دا سندره وی دوی په سندره وی الا یا حمز للشرف النوا الا خبردار یا حمز اے حمزه للشرف یمل شارف دې شرف او شرف دواړه ویل شي او وخت می وې چې شرف د شارف جبه دا هغه کوټه توجه غټ قبل دغه به مضاف مقدر کما
یا حمز قم فاسا للشرب دی غټو خوبانو والا اوقانو تا النوا جمد ناویتن دا تربیتا وی نوا جمد ناویتن دا جمد چا دا ناویت سربا دی سربو تا فاسا دا سری خواہ اصل دا سری علا یا حمزو قم فاسا للشرب دی غټو خوبانو والا اوقتا النوا چی سربی دی وهن معقلات بالفنا وهن دا اوخان معقلات تلل شوی دی بالفنا دا فنا الدار سر نزدی دی الا یا حمزو منادا مرخم دا خواہ منادا مرخم دا حمزتو دی اصل کے الا یا حمزو قم فاسا للشرف النوا قم بکی مقدر دی وهن معقلات بالفنا فنا الدار التکی تللی شوی دی ضع السکین فی اللبات منها ضع السکین کی دا چاڑا فی اللبات منها پلی لباتو کی دی اخانونا علا لیتا مطلب ہے چلا لیتا ضع السکین فی اللبات منها کی دا چاڑا فی اللبات پلی مروکی منها دا اخانونا وزرجهن حمزت بالدماء وزرجهن ککڑے کا حمزتو دا منادا دا حرف ندا بحضور تلک یوسفو اعرض عن هذا دا قبیلین دے تسری کنا یا یوسفو وزرجهن حمزتو بالدماء وبنو کی ککڑے کا وعجل من اطائبها لشرب یا لشرب شرب وایا وعجل فتلوار روڑا من اطائبها دا اعلو وخد دینا لشرب دا لشاربین دا پارا وعجل من اطائبها لشرب قديدا من طبخ او شوا قديد ټوټو د وخت ته او طبخه فخوته وي یعنی بخې د وخت ټوټه او شوار وته وخت ته وي پرون په ترمذی کې دی شوا او پرون په ترمذی کې تیر کو قديدا من طبخ او شوا هغه د وخت ټوټه په پخې چې د پوخوالي د وجه نه ته بوټه جوړی شوی او شوا یار وته غوخه چې دی وته وي دوی خو شراب هم سکلیو او هغه ول ترغیب هم ورک بس غریوان او ګوره دې زکات ک چې دروارو خانی دي نو دی به هغه ورته جلاله کا د سکینه فی اللبات منها الالک چې غوخه مخلو بده خوسترګي سریوي شراب سکلیو په ورغه په قبان اعتراض ورک او پکینو باندې او چې قب وخزر پخېږي او ترسکونه نه د قب دغه د आवाज کې د زر پخېږي ترسکونه او وینم زر پخېږي الا یا حمز للشرف النوا وهن معقلات تلجي بالفنا فنا الدار کے ذی سکینہ اللبات منها وزرجهن حمزه بالدماء مرو کې ورته چاړه کېدو په وینې کا کړه کا یعنی مړې ذبح کا وعجل من اطائبها لشرب فتلوار روړه داغه اعلی وها شاربین د پارا قدیدا من طبخ او شوا چې بوټه دې جوړ شي د پوخوالي د وجنه پخې کو او یار وته کو دا وکړو بس په ورغه ده د مخکلات شوا سمجھے دې خایا په وسبا ورټوک ته حمزه سوریتا فاجب اسمتهما قبان ذکرکل وبقره خواسرهم وتشي ولو اشتول فاخذ بعوارض من اسبابهما الادوار جگرنا او دارنګي قبان قال علي فانطلقت العالم حتى ادخل حكايه حال ما زياده دخلت فقط داخل دم فاغا حال فنبي عليه السلام وزيد بن حارثه وسلامات وفيت نبي عليه السلام الذي اغغب درجه وسلام ملاقيكم الذي لقيته فكم بيدله او بمقام اثار دغنبي فقال ما لك تشبه تعالى ولي قلت يا رسول الله ما رايت منظرا كاليوم ما رايت منظرا كمنظر اليوم ذات منظر میں چتا نو لیدے لکرانن چی میں لیدے لیدے ما رأیت منظرا یو منظر کمنظر اليوم مضاف میں مقدر کا مقول بھی میں مقدر کا عذاب ظلم کردے حمزہ علی ناقتیا ظلم کردے دوارے لگا پڑکر فعجب اسنمتهما وبقر خواسرهما وهذا تنبیه دپار دے ہوا حمزہ زادہ غلی مبتدا و خبر فی بیت معه شربون جماعت شاربی رضا خبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صادر وقت فرتد لنا صادر توقع ثم انطلق العالم يمشي في هذا روانه أو ذيب تابيشهم أو زيد بن حارثا حتى جاء راغي البيت الذي فيه حفظته
واستأذن عليه ګوره مخکې اجازه غواړي دا قانون دی ګوره سړی به شکایت مشر ته کوي دا پرې معلومه شوه مشر له فورا ازاله پکار دا پرې معلومه شوه او چې پردي کور ته ننوځي اجازه هم غواړي اجازه یې وغوښته فأذن له وتفق شروع نبي نظام يلوم حمزه فيما فعل چې دا دې څه کړي دي ظلم دی ولې کړی دی ملامت کوي ګوره پته ولګېدله چې څاروي ذبح کول ګناه ځکه ملامت کوي پته ولګېده چې څاروي سره ظلم ګناه پردې څاروي بغیر د اذن د هغه نه بغیر ګناه او مردار غوښه مو خوړله مردار تشي دې وستل ګوره یلوم خو اجر چې غلطي کړي بلا غلطي دلته جمع شوي فإذا حمزه تمل النشاو هغه وخت کې نشري محمد عینا او سترګې سرې وي نشوي هغه روښوي نشو فنظر حمزه الى النبي صلى الله عليه وسلم هغه ته وکتل ثم صعد النظر ذاته ودلان دی وکتل او سترګې سرې نشو پورته کول ډېر رکبو ته وکتل به بار وکتل دورې سرجته فنظر الى ركبته ثم صعد النظر فنظر الى وجه مبارك وکتل ثم قال حمزه وهل انتم الا عبيد لابي تاسو نه مگر زما د پلار مریان یې زما د پلار مریان یې ما ته خبرې کوي نه پوهېده نشاو نه پوهېده پر پیغمبر علیه السلام سر نه ونه پېژانده علي سر نه ونه پېژانده هل انتم نه تاسو مگر زما د پلار مریان پلار یې څوک دی د حمزه عبدالمطلب که نه مړه د هغه مریان یې تاسو ما ته دا خبرې ورپسې شاه نو پوه شو الا عبید کوئی نبی صاحب چې انه سمر الجناشر تبلغم جوړ نه کیوته بالکل نشر نه کويږي فنکتا واپس شو نبی صاحب علی عتبه قهقرا ستوي مخ بشارات او شا ویګه په خبر قهقرا سره نه کړی دا ابا وتر بالکل واپس شو فخرج وخرجنا معه پورا دینه معلومه شو تا مسائل معلوم شو چې یو خدا واده لپاره ولیمه دویم ولیمه د پاره یو شی خرڅول محنت مزدوری کول سرګړې خرڅول داغه جواب او سیاغت داغه جواب او ځان سره بل مرګري تعاون کې بوتل دا معلومه شو او غنیمت کې خمس کې د نبی رسول الله اقارب اسلام او دې بدریم دې غنیمت کې وته حساب مې راو شوی دا فاطمه سره وادم شوی دی بیا رسو او بل دا چې دا ساوي سره دا قسم ظلم کول او بل نشه ملامت او دې زمانہ کې نشه ملامت دغه زمانہ کې نو ولې دا وخت خمر جایز او خمر حرام شي هغه جدا مسله زمانہ او جدا او بل یو سړی هغه خپل مشر ته رجوع کول په داسې امور کې مشر لپاره عمل کول او بل نشه سړی سره ډیر مکالمه بدل د نشه دا اعمال چې هغه وخت نشه جایز و نو ملامت یا په کول شي او د تاوان دې نه غشته اوس په دې اخلاق زو سر پسې شه محمد بن عباد الشيخ قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال ابن عيينة أنفذه لنا ابن الأصبهاني بدا حديث راس روز مقتل ابن الأصبهاني انفذ دخط بذریعہ لے گل انفذ رجا بذریعہ لے گل دخط بذریعہ لے گل یہ حدیث رمض ابن الأصبهاني عبد الرحمن ابن عبد الله دي اغبيا اورد الى ابن معقلنا اغوي ان علي كبر حضرت علي رضي الله عنه جنازه وقرا سهل ابن حنيف كوفه کے كبر کیونکہ جنازہ مشتمل پر تکبیرات و اربعہ دا ذکر تعبیر سے کبر باندې وکړه وقال انه شهد بدرا ته مناسبت دباب شو سهل ابن حنيف رضي الله عنه بدر دے او دې ندام معلومیږي چې یو مړي منقبت او صفت کولې شي بلکې مسنون دي چې وي مخکې دا عمر بن الخطاب حين كم وقت ايمت حفصته چې کونډه حفصه بنت عمر دلو د خنیس ابن حذافه سهمینا خنیس باندې واده او حفصه هغه غریب وفات شو دا کونډه شو او خنیس څوک دی دا د مهاجرین اولین بدریین نه دی من المهاجرين الأولين البدريين هذا عبد الله بن حذافة السهمي رور ده عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله بن سهم دا غرور ده وكان هو دا خنيس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ده قد شهد بدرا ابن صفت او توفي بالمدينة فأحد كزخم شويو دا زخم دا وجنه دا غريب وفات
احد کې زخمی شوی دی نو هغې نه وفات مناسبت د باب دا قد شهید بدرا هذا خودي مناسبت کراوړو وقال عمر فلقيت الملقين عثمان بن عفان سره نو ما پیش کړه باندې حبسه اذا ما له حبسه کوله عدت پورا دی دې په دې ته په نکاح کوما ټول دا من نه دی په شریعت یو سړی خپل لور په بل پیش کوي خو زمون په عرف کې مصیبت ده عرف کې دا مصیبت ده چې چاته و چې د مال په پتا ته په نکاح کوما تبا ټول عمر دا غجنه لپاره پیښ دا مالی دي زمون په علاقه کې یو عالم او صفات ته خدای دې ډېر بزرګ عالم زما بابا د باباجي شاګرد مو دا غموري دمو او هغه به صفات کاو هغه به د پلان کې یقینا برکه هغه خپل لونه ټول علماء تبخلي تاسو خشته لونه وي چې د تلشم به خپل خشته او خيار قابلان او ذي حسن چې د حسن په ختمه هغه علماء تبخل به عالم وخت وي زما له درجه ته نکاح خیراتی به ور یاره یو مولوی صاحب له لور ور کړی و چې هغه مولوی صاحب په غلور نخري وکړي داسې به وهله داسې او د به پلار سره جوړای نه وکړي پلار سره جوړای نه مالې راځي ماته په دې وهله به او ورته به داسې په غورونه کوله نه وي ته پلیته به کنه چې تاسو سمبالول نه شي هغه یو ځل منکر رااله چې غریب زما شنو راټوټ چې داسې وجړل بابا جیتا چې درته نشم ورته مولوی صاحب زما دې پلار ته و چې زما د نور خويندې نه غر کوي دې په شریعت عمل کوي او خیراتی ورکوي د مونږ الله دې نو مولا خو چې ظالم چې خدای نن ظالم بل نشته دی ظالم بابا جی بیا مولوی صاحب راغوي د خدای خاطر او ظلم یې ظالم ډوډۍ پلار سره اسمه صالحان جنہ کې ما ته پته ده ظلم ولې کې هغه غریب ظالم وه نو دې زمانہ کې شریعت خو بالکل دا وایي چې خپل لور او به خچاتا خپل وایي چې تا تعالی درکو بیا د پیغور ذریعہ ده اور په زمانہ کې یو طرف نه اسلامي قانون لا جو باید نورم وی کنه ته کوئی شي په خبره دا په خپل به پیش کړي تم دې فلقيت عثمان وعرضت عليه حفصه ٹھیک پیش کړو دا نه چې به مې کوله مې ورته عرض د نکاح عرض د تزوج وقلت ان شئت ذلك فقل بيان لي ذا کوئی ارتحت حفصه بنت عمر قال سانظر مشورتكم صوتكم فلبثت على مشورهم مخمرا فلبثت ليالي فقال بیا عثمان قد بدا لي ما ذا خبر ظاهره الله اتزوج يوم في زمانه يوم مراد مستقر وسنه مراد زمان في مراد في زمانه في ذلك ذا من خطر نظر على قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت كتابه يخلق محمد بن عمر فسمعت ابو بكر شفشو فلم يرجع الي شيئا في الجواب عنه نقلت عليه اوجد شوفني ابو بكر غصا مني من ودي على عثمان فغم غصا ما چولی ما لور نه کې دې زمانه کې لور نه کومه خدا هغه نه پد زیاته غصا په جواب خوراک کې نه کو کنه دغه چپ پاتې شو نه هاو کړ نه نو نو بیا غوسه شو چې کدی خو هو چې دې بل چا ورکم اکه خو خوي تا نو شو په باندې او جسم دې امنو جالا عثمان جا خبر فلا بالليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام غفتلا وقبل اخبار الله یو طریق خپل خدمت کولی چې نه معلومه شو نو څه شي دې چې څه وکړه فاستحوا ما فنکا ورقه صحیح او نبی رسول الله فلقيني أتينا أبو بكر رسل ملاقيه من اعتذار إلى توقفين ما يلقيه إذا كان خفقاني عذر وتفكات وجدي وسوي فقال هل لك وجدت ذلك جرم ما قلت يا فما ناراضي حين عرفت علي حفصة أو ما الجواب ذلك ما بي بالكل ورجي كان خفيت نشف بكوا يو بالكل خطأ قال فإنه لم يمنعني من أنك ما لنا أنت دي خبرنا كما رجوع قلوا ذات فيما عرفت فأغض إلا فما بيشكول قلوا لك حفصة إلا ما قردي خبري من أقلم دي فاعلت لأني قد علمت ما تفتوى لنبي الإسلام قد ذكر هذه كذا حفصة كليو عليه السلام ما سره مشوره کړې و چې حفصه غواړم نو کتا ته ما وی چې دې کومه نو پیغمبر علیه السلام متشوق او کما وی چې دې نه کومه نبی علیه السلام یې غواړي نو دا غراض مې نه فاش کاو کې دي چې هغه سبا نه کولا بیا به ته خپه وي نو مهراز دا نه فاش کاو دې ما سره پټه مشوره و الا مگر دې وجه نه معنی نه دي درجو نه تا چې ما درجو کړی په بیانا الا مگر دا معنی او چې ما ته پته و چې تاسو ذکر فلم أكن ظلوم في فاش الله النبي السلام ولو تركها ففي غمض فريد وحفصة
نه وی غوښتل پرې ته خپل پرې نور مطالبه خو نه ده کوي لو ترکها که پرې و حفصه یعنی خپل رې نه رستو شوی وي لقبلتها مناسبت سبب څه شو چې دا حنیس ابن حذافه بدری دی بس او نو ډېرې مسلې معلومې شوې دا یو مسله ما وایي چې خپل لوک ته پیش کولې شي بل دا یو انسان د نکاح ضرورت نه ویلي دي چې نه کوم بل دا بل راز فاش کول نه دي پکار راز فاش کول دا هم نه دي پکار تاسو کوم درس